د دې حدیث مبارک نه د خاوند د حق اهمیت معلومیږي. صحابه رالو پیغمبر علیه السلام ته وی حضرت مونږ وینو چې د نورو ملکونو خلق خپلو بادشاهانو ته سجدي کوي چې کله ورسره ملاقات کوي. د ملاقات په وخت کې بادشاه ته صرف لاس نه ملاوي بلکې په سجده ورته پریوزي، ټیټ شي ورته. نو حضرت تاسو خو د هغې نه زیات عزتمن یې او مونږ تاسو سره ډېر زیات محبت کوونکي یو. اخو دنیاوي بادشاهان دي، ته خو د دواړو جهانو بادشاه او سردار یې، نو زمونږ هم زړه غواړي چې تا ته سجده وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نه، د الله نه علاوه بل چاته که سجده جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته څه کوي؟ سجده کوي. دې نه معلومیږي دا چې د خاوند ډېر غټ حق دی، ډېر زیات حق دی.